چې برایش په پتا باندې قتلانه حمله سوې ده. فایرینګونه مخامخ په لټول تر 22-23 ټکانه پورې خو داسې اندازه لګېدله چې زموږ په مابین کې فایرینګ سوی دی. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. زه اسد خان کاکړ دا وخت په مولوي عبدالحمید مردانزی فاونډیشن سنټر کې ناست یو چې دلته د منشیات چې کوم عادي خلک وي هغه دلې راوړي، بیا علاج ورکوي، بیا نوی ماحول ورکوي، معاشره ورکوي. هر وخت هغه معاشرې کامیابه دي چې په هغه کې چې کوم ینګسټرز دي، کوم ځوانان دي، دا همت کوي، دا کار کوي. له بده مرغه زموږ چې کومه معاشره ده د ژوب ښار په دغه کې چې کوم ینګ الکان دي، چې کوم ځوانان دي، دا په دا بد عمل باندې رشد سوي دي، بلکې خلکو رشد کړي دي چې نه غواړي دا وطن، دا کلي، دا ملک چې په مخ لاړ شي. مولوي عبدالحمید مردانزی چې دا انیشیټیو یې اخیستی دی، دی وایي چې زه معاشره جوړوم، زه ژوند ورکوم خلکو ته، زه یو نوی سیسټم ورکوم، دوی په هغه ټریک باندې روان شي، ورنوی ژوند ترلاسه کړي. داسې به خبرې کوو. د وخت راکولو مننه، شکریه. مهرباني اسد کاکړ صاحب، ستا او ستا د ټیم، ستا د نیوز شکریه ادا کوو چې هر وخت موږ ته په مشکله ګړۍ کې درېدلی، چې کله زموږ د سینټر یا موږ ته په مختلفو شکلو کې مشکلات پیدا کېږي. پولیس صاحب که دا راته وایي چې تقریبا کال بیا پرکاږي د سینټر غلیا څه بالا، نو دلته څوري کسان راغلي دي، څوري وتلي دي، اورڅونې سم سوي دي. تر 581 کسانو له ما سره په 14 میاشتې کې په دې سینټر کې داخله سوي ده. په 581 کسانو کې 3 کسان دا ټیم زموږ له نشې پاک سوي دي چې هغه موږ ته معلوم دي. دا ټیم پر خپل کاروبار لګیا دي. داخل ګر څوري کسان دي. موجوده دا ټیم له ما سره 180 کسان مریضان داخله دي. د 80 کسانو کې د 20 کسانو مزید گنجایش نشته زه داخله کوم. رابطه له ما سره به انتهایی ډیره زیاته ده د خلکو. هغه وجه دا ده چې زما دلته ځای ډیر تنګ دی او په کرایه باندې دی. مولوي صاحب په فیسبوک باندې یو خبره وایرل سوې وه چې برایش په پتا باندې قتلانه حمله سوې ده، چونکې ته ښه کار کوې، خلک نه غواړي چې ښه کار وسي. نو دا واقعیت څه وخت وسوله او ماشاءالله ته خو ښه جوړ یې، موږ د وینو، الله د مخ ته ژوند درکړي. خبره دا شی د برای د شپې 11 نیم بجې له دوکۍ ځای زموږ یو 2 مریضانو موږ هغه رااخیستل له ماسن روډ باندې په زړه دوکۍ دا کوم جمپونه دي په دې ایریا کې 4-5 کسان مسلح سره له ماشینانو له توپنچو ودرېدل. زه او یو زما دا ورور لونګ خان فایرینګونه مخامخ په لټول تر 22-23 ټکانه پورې خو داسې اندازه لګېدل چې زموږ په مابین کې فایرینګ سوی دی. او د الله کرم دی چې نه زه خوښ سوم، نه زما په ټیم کې له ما سره څوک خوښ سو، او د دوی له طرف هم داسې واقعه نه سو موجوده چې هغه زه و تاسو ته در ځای رقم چې لا د دوی سړی ولګېدی لا خوښ سو. دا یو وار نه دی پر موږ حمله کړې، 2-3 واره پر ما باندې برای راست ماته راغلي دي، دمکیان یې راکړي دي، مختلف ویرې یې راچولي دي. خو انشاءالله زما د ژوب له دغه ګردو عوامو سره واده ده، زه د ځان و مرګ ته تیار یم، خو د چا د بچي د خرابولو ته نه یم تیار. مولوي صاحب مطلب ستاسو په خلاف باندې څه مجلسونه کېږي، پروپاګنډي تسمرې چې هر څه وي، نو څه وایي؟ خبره دا شی ده چې له کومه حسابه زه ورته حساب درکړم 180 کسان له ما سره عادي نشیان ناست دي. دا هر یو سړي 20,000-15,000 د نشې کاروبار کوي، خو نشه یې خرڅوله. نن زما له حسابه ځا تر 11 لاک زیاتې روپۍ د ورځې زه د سمنګلرو د عادي تاوان کوم. هغه زما د ذات سم پروپاګنډه کوي، زما په کامپس بم پروپاګنډه کوي، زما په سینټر پس بیا هم کوي. مولوي صاحب له خلکو څخه څه غوښتنه، له انتظامیه څخه، له حکومت وخت څخه؟ زه له وخت حکومت وخت مطالبه لرم چې زما سره زما د سینټر دوی په سلاو زموږ د لیویز کسان ستا، د پولیس کسان ستا، مختلفو خلک ستا، هغه د موږ سره مرسته وکړي زموږ د دې سینټر د شپې او د ورځې موږ ته سکورټي را اپیل کوم که د هر چا مرسته کوي، اوړه د راړي، ډاډا د راړي، بره د راړي، روپۍ د ماله نه راړي، نه د وما تر پۍ راکوي، ماله د راشن راړي، کپړې د راړي، چپل د راړي، کم شی د دوی په وس راځي، مالګه د راړي، بره د راړي چې د دې سینټر خلک یې وخوري. خو د مولوي حمید مردانزی صاحب چې دا چیرمین دی د دغه سنټر غم، یقینا هم 180 کورو چې کوم امیدونه دلته راوړي دي چې دا کوم چې ځوانان دي دا به سم سي، دا به د ګټې غسي، دا به د روزګار غسي، په دې خبرې کې شک نشته. نو موږ یو بیا له انتظامیه څخه اپیل کوو، د ژوب انتظامیه څخه چې دغه سره د مرسته وکړي، دوی چې کوم اپیل کوي هغه در وکړي.